د دې مسلې لږ وضاحت کوم. تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو به خبر شوي یئ چې په بلوچستان کې یو زنانه په دې طور وژلې شوې ده چې هغې د خپل خوښې واده کړی. دلته بعضې خلک شریعت او مذهب بدناموي، خو دا خبره یاد ساتئ چې په دې مسله کې د شریعت موقف هغه ستا د پښتو او ستا د غیرت نه هم سخت دی، خو لیکن د هغې طریقه دا نه ده. دا کم قتل چې شوی دی دا هیڅکله شرعي قتل هم نه دی او قانوني قتل هم نه دی. نه شریعت د دې اجازت ورکړی دی چاله، نه شریعت دا ویلی دی چې څوک د قانون په خپل لاس کې والي او هغه د حد په خپله باندې ورکوي، الا په یو مسله د ګستاخ د انبیاو کې هغه مختلف فیها مسله د عند العلماء، خو لیکن شریعت چا د هم دا حق نه دی ورکړی چې هغه د په خپله باندې قانون په لاس کې اخلي او حدود دی په خپله باندې جاری کوي. شریعت خدا وایي چې که د چا په بدکارۍ باندې خبردار شوې نو ته به 4 ګواهان هغه به راوړې او هغه 4 واړه ګواهان به په واضح الفاظو سره ګواهي کوي. که په دغه ګواهانو کې یو ګواه هم هغه خبره صراحتا ونه کړه او پای کې څه ردود او شکوک او شبهات پکې رااله نو بیا به هم دغه حد نشي ورکولی. د شریعت مسله دا ده. دې قتل ته دا پښتانه د غیرت قتل وایي او د پښتو قتل ورته وایي. زه وایم چې دا د بې غیرتوب قتل دی، دا د غیرت قتل نه دی، دا د اسلام اجازت نه دی، دا د شریعت حکم نه دی. په اسلام کې د یو انسان او بیا د یو مسلمان د وینې حرمت د کعبې نه هم د الله په نسبت باندې ډېر لوی دی. چا چې یو مسلمان یو انسان قتل که الله تعالی هغې ته د غونډ انسانیت قتل ویلی دی. خو دلته یو بله مسله هم ډېره اهمه ده او هغه دا ده چې شریعت دا اجازه هم نه ده ورکړی چاله چې یو هلک او یو جنۍ دی د کور او د خاندان د اجازت نه په غیر هغه د خپل روابط قایموي، هغه د تعلق لري، هغه د یارانې دوستانې کوي، هغه د ټلیفونونو رابطې کوي، هغه د تله راتله کوي، ناسته پاسته دي کوي، مخلوط ماحول دی. د دې هم ګوره شریعت د سر اجازت نه دی ورکړی، ځکه چې دا خو د فساد طرف ته او د زنا طرف ته یوه لاره کولوال دي. که په دې کې دی په دغه فحاشۍ کې دی نن واقع نه شي سبا به واقع شي، که سبا نه واقع کېږي بل ورځ به واقع شي، که بل ورځ واقع نه شي بل ورځ به واقع شي. قرآن وایي چې تاسو نکاح وکئ په خپله خوښه باندې وکئ، خو ګورئ محسنین غیر مصافحین، چې تاسو نکاح کوونکي زنا کوونکي نه یې، فحاشي کوونکي نه یې، نو دا مطلب نه دی چې یاره شریعت اجازت ورکړی دی نو د هغې دا مطلب چې تاسو به هر قسمه تعلق ساتئ او روابط به ساتئ او که نکاح شوی او که نه شوی تله راتله به یو یارانې دوستانې به. نو ګورئ د دې هېڅ قسمه دا تصور ګورئ په شریعت کې نشته، دا اجازت هم نشته. داسې نه چې د دې ویډیو نه او یا د دې نورو علماو د دې خبرو نه خلک دا تاثر واخلي چې ګویا شریعت په دې مسله کې بالکل اجازت ورکړی دی. نو دا اجازت هم شریعت د سره ورکړی نه دی، خو شریعت د حد د قایمولو دپاره شرایط ښودلي دي. 4 ګواهان به پیش کې، نو لہذا دا کم قتل چې شوی دی د دې موږ مذمت کوو. دا خلک بالکل د شریعت د طرف نه د قانون د طرف نه قاتلین دي. دوی دې د قتل په دغه ګناه کې ونیولی شي او د دوی نه د قصاص واخیستلی شي. او ځکه چې شریعت چې کم قانون دی نو هغه خو اول ستا په ملک کې شته نه، حدود خو ستا په ملک کې شته نه، او بیا په خپل لاس کې اخیستل د شریعت نه علاوه دا هم یو ډېر غټ جرم دی. نو په دې کې د هلک او جنۍ هم په دې یو طریقه باندې په غلطۍ او په جرم کې دي چې د کور د خاندان د اجازت نه په غیر تعلقات قایم کړي دي. خو لیکن د هغې نه زیات ګناهګار او قاتلین دغه خلک دي چې په دې خبره باندې د هغوی قتل کړی دی. الله جل جلاله دې مونږ ته د پښتو سره سره د اسلام هدایت راکړي او الله جل جلاله دې زمونږ دا غیرت په اسلام باندې د اسلام کې د استعمالولو توفیق راکړي.